د پاکستان تحریک انصاف کارکن او د ضلعي ډیپټي جنرال سیکرټري لیاقت خان عرف لالا جرور فضل اکبر د پی کې 25 د ټیکټ د پاره کاغذات پاټې ته جمع کړل د کاغذاتو جمع کولو مخکې د علاقه امازه د دواړو یونین کونسلو د مشرانو میټینګ پټلوي نګری کې وشو چې پکې په ګڼ تعداد کې د پاټې مشران او کارکنانو ګډون کړي وو په میټینګ کې ټولو شرکاو په شادم کور اعتماد وکړو فضل اکبر یې خپل امیدوار وټاکو د میټینګ فضل اکبر او د پارټۍ مشران په شریک د ضلعي جنرال سیکرټري سابق ډیډک چیرمن سید پهر جهان باچا حجرې ته لاړل او د ټیکټ د پاره کاغذات جمع کړل میډیا سره د خبرو په وخت د پارټۍ مشرانو کامران خان نګری سابق ډیسټریکټ کونسلر افضل خان خورشید لالا او آفتاب خان چروړی وی چې پاکستان تحریک انصاف جمهوریت پارټي دا چرته چهر چاته د خپل رائے اجازه ته هغوی وی چې موږ د امازون فضل اکبر خپل امیدوار نامزد کړي او نن مو پاټې د کاغذات جمع کړل کو پاټې پر اعتماد وکړو نه ټیکتا او کو پاټې د فضل اکبر نه علاوه بل غوړو امیدوار ته ټیکټ ورکو نو موږ تبا څه قسم اعتراض نوي هغوی زیاته کړه چې پر روان الیکشن کې چا سره هم د بیٹ نشان وو هغه به زموږ امیدوار وي او موږ به ورلا کمپاین کوو په دې موقع فضل اکبر وی چې د علاقه امازه د پاټې د مشرانو شکریا ادا کوم چې یو ځل یې بیا په شادم کور اعتماد وکړو د مشرې د پګړې زمونږ په سر کړه فضل اکبر وی چې کو پاټې را باندې اعتماد وکړو ټیکټ یې راکو نو ان شاء الله مایوس کوم به نه هغوی زیاته کړه چې موږ مخکې هم د عوامو خدمت کړي او ان شاء الله پر روان وخت کې به هم د خدمت نه فشا کیږو فضل اکبر وی چې کو پاټې اعتماد وکړو او بیا عوامو په الیکشن کې کامیاب کړم نو ان شاء الله د پی کې 25 د محرومو ازاله با کوم ډیر مننه عمران بھائی مونږ خو نن په سیاسي دوره وه چونکې پی ټي آی د ټیکټونو اعلان کړی دی د فارمونو داخلولو نو مونږ هم په داسې سلسله کې چونکې تحریک انصاف پارټي چې دا د پاکستان واحد جمهوري پارټي ده چې په دې کې په هر یو کس چې کوم دی که وړوکی دی که غټ دی خپل اواز او خپل فریاد چې کوم دی هغه رسولی شي هغه د ټیکټ په شکل کې هغه دغه په شکل کې نو همدا سلسله کې مونږ چې کوم دی نو مونږ نن دلته کې د هاوس ته د باچاجي راغلي وو دلته کې چونکې د جنرال سیکرټري دی ضلعي نو مونږ د خپل کینډیډیټ د ماضي طرف نه د خپل کینډیډیټ د فارم د داخلولو لپاره پاټۍ ته باضابطه چې کوم دی داخلولو لپاره دلته کې راجمع شوي یو کاغذونه چا دپاره جمع کوئ او دام د امازون متفقه امیدوار راوستی دی بالکل دا زمونږ د پاټۍ متفقه فیصله ده چې مونږ د فضل اکبر خان کوم چې د لیاقت لالا جي کشر ورور دی دغه لپاره چې کوم دی نو ملګرو ټولو مشترکه مونږ هلته کې میټینګ وشو او په هغې کې چې کوم دی مونږ را فیصله وکړه چې مونږ هم چې کوم دی د ماضي طرف نه خپل فارم چې کوم دی د فضل اکبر خان لپاره داخلوو که د پارټۍ ټیکټ درته میلو شو او میلو نه شو بیا بالکل جی دا خو جمهوري پارټي اسن چې ما تاسو ته وویلو دې کې موروثیت نشته که پاټۍ موږ باندې اعتماد وکړو زموږ په ماضي باندې اعتماد وکړو زموږ په فضل اکبر خان باندې اعتماد وکړو دا هم باندې اعتماد دی نو موږ به چې انشاءالله هم د پاټۍ لپاره کار کوو که چېرې فرض که بیا هم د پاټۍ ټیکټ موږ ته میلاو نه شو او زموږ د کینډیډیټ نه ښه کینډیډیټ پاټۍ په نظر کې د پاټۍ د مفادو لپاره و نو انشاءالله موږ به د هغه لپاره چې کوم دی نو هغسې هلې ځلې کوو څنګه چې موږ د فضل اکبر خان لپاره کوو د خپل ملګري لپاره کوو دغه هم زموږ ملګري دي یو پارټي ده یو شی دی موږ جمهوري خلک یو په جمهوریت باندې یقین ساتو موږ به هم د هغه لپاره هم دقسې هلې ځلې کوو بالکل د پاټۍ د پلیټفارم لاندې موږ خپل الیکشن کمپین چې کوم دی اچوو او موږ د علاقه ماضي دواړو یونین کونسلو خپل نن میټینګ وکړو هغې کې موږ متفقه طور دا فیصله وکړه چې فضل اکبر خان به زموږ امیدواري څنګه چې کامران ورو چې هر سړي ته دا حق دی نو موږ هم دا حق لرو او پر امید یو د خپلو پارټۍ مشرانو نه انشاءالله چې دا ټیکټ په موږ له او فضل اکبر ورور له راکوي کو ټیکټ میلاو نه شو نو بیا نو انشاءالله موږ خو پر امید یو چې موږ له به یې راکوي او که را نه کړي نو موږ که ټیکټ یې راکړو جو الیکشن به لړاوو موږ له به ووټ راکوي او بھرپور کوشش به دله کوو که را نه کړو مشرانو فیصله را نو موږ به هم انشاءالله پارټۍ کې یو نشان سره به یو هغه له به هم دغه محنت کوو مطلب ستاسو د خبرې دا دی چې د بیټ نشان چاته میلاو شو د هغه له به کمپین کوي او انشاءالله دا به زموږ دغه
افضل خان دا راته ووایه تاسو سابقه ډسټرکټ کونسلر پاتې شوي یې او د امازو خلکو یو پیره بیا په تاسو باندې اعتماد وکړو او ستاسو کور یې د ټیکټ دپاره خوښ کړو څه وایې؟ نو زه خو ما سره دومره الفاظ نشته چې د دې زه شکریا ادا کړم د خپلې علاقې خلکو او د هغې یو ځل بیا په موږ باندې اعتماد وکړو د علاقې خلکو چې موږ ته وایي چې بهله که تاسو ته ټولو په اتفاقي رایې باندې موږ ته وایي چې تاسو خپل ټیکټ جمع کړئ. اوس بیا هم د هغه سلسله کې راغلي یو دلته ټیکټ جمع کول لا بیا هم د پارټۍ نه یو امید لرو یو دغه لرو که دې راباندې مو کړو دغسې اعتماد نو انشاءالله تعالی چې دا سیټ په موږ انشاءالله د پارټۍ له ورکوو انشاءالله او په مخکې هم لکه د خلکو خدمت کړلی بیا به هم کوو او د دې نه زیات به کوو انشاءالله. نو موږ خو نن د دغې په باره کې یو میټینګ هلته کې وکړو او موږ ټولو خلکو متفقه فیصله په دې وکړه چې فضل اکبر خان به زموږ راتلونکي وخت چې کوم دی نو ایم پی ای موږ به دا کوشش کوو د ده دپاره او د ده سره به تعاون کوو د ده سره به خپله خبره کوو بیا د هغې نه وروسته د پارټۍ خبره نو پارټۍ ملګرو باندې زموږ اعتماد دی او انشاءالله چې موږ به هم اعتماد کوي نو که موږ له ټیکټ راکړو نو موږ به د هغې ازاله کوو او که ټیکټ را نه کړو نو بیا به موږ په دغې پارټۍ کې یو د چا سره چې بیټو موږ به د هغه ملګري یو که بل څوک نو زموږ ملګري. ټولو نه مخکې خو زه د خپلو ملګرو د امازي د پی ټي پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو او د مشرانو ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی زموږ په شادم باندې شادم کور باندې زموږ د ترونو زامن دي موږ ټول نسب یو په دې باندې اعتماد وکړو او په هغې کې چې دی نو زموږ نوم د دې دپاره منتخب کړو چې د ټیکټ دپاره موږ د پی کې 25 دپاره اپلای وکړو اعتماد یې وکړو د هغې موږ مشکور یو. بل اکبر بھائی دا راته مو ووایې کوم په تاسو باندې اعتماد وکړو تاسو پارټۍ ته کاغذونه جمع کړل کو چېرې پارټۍ د باندې مې اعتماد وکړو او ټیکټ یې درکړو بیا د باندې د پی کې 25 خلکو اعتماد وکړو تاسو یې ممبر صوبایي اسمبلي کړئ څه پلان لرئ د علاقې د ترقۍ او خوشحالۍ دپاره؟ مخکې خو زه دا خبره کوم پارټۍ ته د پارټۍ مشرانو ته پارټۍ قیادت ته یو خو زموږ د امازي خلکو چې نن کومه فیصله وکړه دا یو انقلابي فیصله ده ځکه چې د یوې پارټۍ د غټې پارټۍ داسې څوک نشته چې هغې مثال په طور خپل کم وراثتي موروثي سیاست چې دی کم لیډران چې دي په هغه حساب باندې چلیږي د وخت نه راواله تر اوسه پورې ته ټیکټونه میلاویږي دا د هغې توړ دی یو قسم او نظریاتي کارکنانو ته چونکې پاکستان تحریک انصاف چې دی دا نظریاتي پارټي ده دا یو نظریاتي کارکنانو ته چې دی یو پیغام هم دی موږ دغه دروازې چې کومې دي دا کولاو کړي دوی ته چې دوی اپلای کولی شي هر یو شي ته چې دوی خواهشمني او زموږ د لیډر د عمران خان هم دا یو میشن دی یو ویژن دی هغه وایي چې تاسو خوبونه هم غټي نه فیصلې هم غټې کوئ نو دا زموږ دپاره ډېره یو غټه فیصله ده کومه چې نن موږ کړې ده او زموږ مشرانو انتخاب کړی دی زموږ نو دا یو امتحان هم دی زموږ دپاره او پارټۍ قیادت ته دا وایي چې خودخیل او چمله دي الریډي ازمایلي دي نو موږ له دې چانس راکړي د امازي دپاره او دا موږ ته اپرچونیټي ده انشاءالله تعالی ځکه چې امازي کام به چې دی نو ننګ کوي او دغسې زموږ په چمله کې هم ډېر خلک دی ملګري دي ننګ به کوي خودخیل کې پارټي ده نو که چېرې پارټي قیادت په موږ باندې اعتماد وکړي او موږ له چې دی دا موقع راکړي دا چانس موږ ته میلاو شي نو انشاءالله تعالی چې موږ به د پارټۍ او د عوامو د دواړو لپاره د خیر ذریعه یو او کوشش به کوو چې پارټۍ ته فایده ورسوو او خپل عوامو له ریلیف ورکړو. بل اکبر بھائی دا راته ووایې پارټۍ د باندې مې اعتماد وکړو او بیا د باندې عوام هم په الیکشن کې اعتماد وکړو تاسو یې ممبر صوبایي اسمبلي جوړ کړی بیا د عوامو لپاره د فلاح و بهبود دپاره څه منصوبې ذهن کې لرئ څه میشن لرئ؟ نو د ټول نه غټې مجبوره پریشانۍ خو زموږ په علاقه کې دا دي چې غټه مجبوري خو یو قسم غربت دی زموږ په علاقه کې چې انتهایی زیات غربت دی هېڅ قسمه څه د کار روزګار موقع چاته نشته چې څه کار روزګار وکړي او د هغې دپاره د ټول نه ډومبی شی چې کوم دی نو هغه روډ دی چې روډونه زموږ داسې خراب دي چې کله ستا روډونه کمزوري نو ستا کمیونیکیشن د نورو علاقو سره نشته رابطې دې نه کېږي د هغې په وجه باندې ستا علاقه وروسته پاتې کېږي حالانکې امازي ته دې څوک وګوري د هغې خوبصورتي په ټول بونیر کې بلکې د سوات ملم جبین هم زیاته بهتره ښکلې علاقه ده خو چونکې روډ یې نشته او فیسیلیټیز پکې نشته د هغې د وجې نه چې دی نو محرومه ده زموږ به کوشش دی چې موږ خپلو عوامو له چې دی د روډونو انتظام او د هسپتالونو انتظام او کوم چې بنیادي ضرورت د انساني حقوقو د انسانانو چې هغه ضروري دي د انسان دپاره نو موږ به په کوشش کوو چې هغه خلکو ته په صحیح طریقې سره ورسي او میلاو شي.